درمنو شهنشاه یم قبایل چې تاسو ګورو سفیر امن عبدالرزاق افریدي چې مشهور په امن باندې دی چې ته جرګاوي چې ته مرکاوي دی پکې صلح کوي د په اجرا کې موجوده نن زه تاسو پریکټیکل خایم چې عام خلک په څه کې چې د ګونګیونو هم دلته جرګې په دغه ځای کې کېږي په دغه اجرا کې کېږي او که تاسو وګورو د قبایلو اکثر چې کومې فیصلې دي او کومې روغې دي هغه د جرګې په ذریعه سره کېږي نن د ګونګیونو جرګه شروع ده د ګونګیونو چې کوم خبرې ترې نشي کوای د دغو د پیسو مسله هغه ته څه کیسه دغه ګوره تاسو وینئ په منځ کې تقریبا منځګړي سره هغه واک کېښولو او هغه فیصله وکړله او روغه یې وشوه د دغو د پیسو څه کیسه وه منظور هغه ورته یې جرګې وشوه د دغو په منځ کې چې کوم لوندی بوندی سره و هغه ختم شولو او د جرګې په ذریعه سره په دا کې تاسو له ګوره یو میسج هم دا در کوم نبي به یې دغو څه کیسه وه لکه دغو څخه مو خبرې ترې کېږي نه خو د دغو په منځ کې څه کشاله روانه وه چې اوس دا دغه یوه بنګي ویل چې دغه سره مې روپۍ دي او کم از کم 12,000 روپۍ یې خالې په در صاحب ورته ورته چې درکړې یې مې هغه ویل چې نه مې درکړې بیا موږ ورته دا بل بنګی راوستو ورته په ژبه ورسره نه پوهېدو د یو بنګي دواړو نه واک وخیستو په واک باندې په 6,000 روپۍ ته فیصله وکړه ډېره مننه قدرمنو د سفیر امن کاروان چې کوم ملګري لکه نبي دی داسې همایون دی داسې روغ ټیم دی دغو لکه وړوکې جرګې چې کومې داسې تقسیم کړي دي خپلو کسانو غټې جرګې چې کوم دي راځي که چې پخپله کوي بیا چې کوم سټپ بای سټپ دي دغسې هر هغه یې کوي نو دا یو یقینا چې دا یو لوی عبادت دی چې د جرګې نه بغیر یوه هم مسله حل کېږي نه لکه په کوزو علاقو کې په عدالتي طریقې سره مسالې حل کېږي دلته په قبایلو کې چې ته وګورې نو د جرګې نه بغیر یوه مسله هم نه حل کېږي نو داسې ټولو خلکو له دا میسج دی چې روز شو د جرګې په ذریعه خپله مسله حل کړو